ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی. نن کوم ورکشاپ وشو دغه ورکشاپ مشر نوموړی تجزیه نګار ظهور احمد ظریف خیل صاحب زموږ سره موجود دی. په دغه کې یو خو به د زنانو په مسلو باندې خبرې اترې کوو چې په هغې باندې ډېرې ژورې خبرې شوې او په دغه کې د نارینو سره څنګ په څنګ چې کوم دی نو زنانو هم ډېر زیات ګډون وکړو، هغوی خپل تاثرات هم دغه کړل. خو بدمرغي دا ده هماغه معاشرې خبره کېږي چې دلته کې میډیا ته راځي نو تعلیم یافته جاهلان په دې معاشره کې دومره زیات دي چې د هغوی په وجه باندې دغه زنانه چې کوم دی نو میډیا ته نه راځي. نو ظهور صاحب سره په دې خبرې اترې کوو. ظهور صاحب د زنانو چې کومې مسلې مخې ته رالې هغه راته ووایه او د ننني ورکشاپ مقصد څه و. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني، شکریہ الف خان شیرپور صاحب. زموږ نن چې کوم دا پروګرام و د جذبه فورم د طرف نه و او دا میډیا سره یو د یو ورځې سیشن و او د مین مقصد دا و چې میډیا چې کوم ریپورټینګ کوي نو په هغې کې د زنانو د حساسیت د صنفي حساسیت د لږ خیال وساتلی شي او صنف موږ هغه کردار ته وایو چې هغه معاشرې به طور ښځې له ورکړی دی، به طور سړي له ورکړی دی. اگر چې هغه په قرآن کې بعض شیونه شته، بعض په داسې به ووایو چې په قانون کې هم نشته، په اخلاقیاتو کې هم نشته، خو زموږ معاشرې یو دغه جوړ کړی دی، یو سکت جوړ کړی چې زنانه به دا کوي او دا به نه کوي، سړی به دا کوي او دا به نه کوي. نو هغه بعض شیونه داسې دي لکه څنګه موږ دا وایو چې تعلیم که تعلیم موږ وګورو نو خلک وایي چې سړی خپل زوی له به تعلیم ورکوم او های کوالیفای کوم به او زنانه چې کوم خپله ماشومه ده نو هغه تعلیم نه محرومه ساتل کېږي. نو دا نه په قرآن کې شته، نه په اسلامي پوینټ اف ویو سره شته، نه په قانون کې دا شته. نو موږ دغه حوالې سره بله دویمه دا چې څنګه چې تاسو خبره وکړه چې کله موږ د واقع وشي یا څه مسله داسې راشي هغې کې د زنانه پکې راشي یا هغه څه خبرې وکړي یا د هغې تصویر راشي نو خلک په کمنټس تعلیم یافته جاهلان په داسې کمنټس وکړي چې د هغې د وجې نه د خلکو په سیاست کې او په سماجي خدماتو کې یا سماجي تنظیمونو کې راتل د هغې کم شي. ځکه چې هغوی وایي چې موږ باندې لکه بلیم لګوي، موږ خلکو ته غلط الفاظ استعمالي، غلط جملې په موږ باندې دغه کېږي. نو حیادارې ښځې هم حیادارې زنانه هم هغه د دې دغه نه منې شي. نو زموږ د نن د ورکشاپ مقصد دا و چې موږ خلکو ته د صنف په بنیاد باندې چې کوم حساسیت دی، د زنانه چې کوم حساسیت دی د هغې موږ لکه میډیا والو سره زموږ چې کوم ممبران راغلي د هغې انټریکشن موږ خپلو کې وکړو او دا احساس خلکو ته دلو کړو چې دې شي کم از کم خیال وساتلی شي او د زنانو خصوصا د زنانو د عزت په هر لړ کې چې خیال وساتلی شي. ظهور صاحب دلته کې زنانو کمې مسلې بیان کړې خو لږ دغه هم راته وویلې او نن زنانه چې میډیا ته نه راځي دې څه وجه کیدی شي؟ لکه معاشره خو هماغه ښیي هر سړی به خپله مسله په خپله ښیي، نه ستا په خولي کېږي نه زما په خولي کېږي نه د میډیا په. الف خان شیرپور صاحب دا زموږ معاشره یو مشرقي معاشره ده او څنګه چې تاسو ته هم پته لګي تاسو ډېرې ویډیوګانې شیر کړي دي او په هغې کې چې کله زنانه راشي تاسو هغه کمنټس ته وګورئ تاسو چې تعلیم یافته جاهلان په هغې باندې کم قسم کمنټس کوي لګیا وي. هغه بې تعلیمه نه وي، دا چې کم کمنټس کوي د دې مطلب دی چې دې تعلیم یافته دی. نو تعلیم هغه له دا شعور او عقل ور نه کړ چې دې وخت کې دا زنانه چې دا زما خور هم کېدی شي، زما مور هم کېدی شي، زما لور هم کېدی شي، زما بچی هم کېدی شي. لکه خو د هغې خیال نه ساتل کېږي. همدا وجه ده چې ښځه زنانه چې دغه په میډیا ته مخې نه راځي، ځکه چې هغې ته بیا خلک هغه خپلوان ورته وایي چې بهی ته په میډیا راغلې ته خبره وکړه راشه ته لاندې کمنټس وکړه خلک پسې څه خبرې کوي. هغه وکټم بلیمینګ چې څه ته وایي که نه که چا سره یو واقعه وشي ظلم وشي نو الټه موږ هغه ښځه بلیم کوو چې دا دې ولې داسې لباس اچو، دا ولې کور نه وروتې وه، دا ولې د شپې فلانکي ځای ته تله، دا ولې دې دا کار کوو نو ځکه اوسه دا دغه وشو. نو دغه وجه ده چې خلک مخې ته نه راځي او خلک چې دی نو هغه په میډیا باندې نه راځي او کوشش دا وي چې په بارو بار دا مسله په څه طریقې سره حل کړي شي. نو دغه وجه ده او د هغې تجربه زما په تاسو ته ډېرو زیاته تجربه چې دا تاسو ته شوې ده. صحیح، داسې ورکشاپ خو ډېر زیات ضرورت دی نو بیا به داسې کېږي. بالکل جی زموږ د ورکشاپ څنګه تاسو خبره وکړه په دې کې د خلکو کیپیسټي بلډینګ کېږي، د هغې ذهن سازي کېږي، د هغې خبره ته احساس کېږي چې دا شی غلط دی او دا شی ټیک دی. نو زما سماجي تنظیمونه په دې لړ کې ډېر لوی کردار ادا کوي لګیا دی او د دنیا یو ملک هم د سماجي تنظیمونو نه بغیر خپل ټول کار ځان له نشي کولی. نو په پاکستان کې په مختلف ضلعو کې زموږ جذبه فورم چې کوم دی دا په 45 ضلعو کې دا کار کوي لګیا دی د زنانو په سیاسي عمل کې د شمولیت حوالې سره کار کوي او څنګه چې تاسو خبره وکړه خلکو د دې نه ډېر څه زده کړل. نو انشاءالله په 50 کې به دې قسمه موږ نور هم ورکشاپس کو، نور هم دغه شانتې اویرنس سیشنز به موږ انشاءالله کوو. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. ظهور احمد ظریف خیل صاحب چې دلته ټرینیم دی او دغه ورکشاپ نن مشریم کوله. یقینا یو سړی پی ایچ ډي کړی وي خو چې دغه شانتې ورکشاپ وي حجره جومات هغه پاس نه وي نو دغه بې معنې ده. بل په معاشره کې همدغه تعلیم یافته جاهلانو دپاره پکې ډېر زیات بحث وشو. یو شمېر زنانه په دغه کې ګډون کړو خو مجال شته چې یوې زنانه خو صرف د بل د کور د یارې نه د دغه کمنټس په وجه باندې هغوی هغه خپلې مسلې چې کوم دی هغه وړاندې نه کړې شوې. نو دا یقینا چې دغه تعلیم یافته جاهلانو ته به زموږ دغه خواست وي کمنټس کوئ، مشوره ورکوئ
رایې ورکوې غلطي وي ورته خو د غلطۍ سره تاسو سره دلیل نه وي نو کنځل یې ډایرکټ کوئ نو ګوره کنځلو نه دغه وکړې خپل کور ته نظر وساتئ چې ستاسو کور کې خو هم دغه شانتې زنانه شته دي هغه ځان ته مخې ته راولئ. مننه.